ژبه باندې الله الله وي، الله الله وي، سبحان الله ویل ډېر پکار دي، الحمدلله ویل پکار دي، الله اکبر ویل پکار دي چې ما او تا په دې کې صدقات او خیراتونه وکړو او په دې کې څومره زمونږ کیدی شي چې خلکو سره تعاون وکړو، صدقې فطر په خپل ټیم باندې ورکړو. پنځم نمبر کار په دې عشره کې هغه دعا او استغفار، دعا او اذکار ډېر زیات پکار دي. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما ډیرو محترم حاضرین ورونو، زما ډیرو محترم ورونو، د رمضان المبارک انتهایی بابرکت میاشت روانه ده. د دغه میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړی دی. دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: وهو شهر، د رمضان المبارک دا میاشت تاسې میاشت ده، اوله رحمت، چې د دې اولنۍ حصہ دا رحمت دی، واوسطه مغفرت، او د دې منځنۍ حصہ دا مغفرت دی، واخره عتق من النار، او د دې اخیری عشره دا د جهنم نه د برات عشره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تقسیم کو. لومړنۍ عشره د رحمت عشره زما او ستا نه لاړله. څومره خلقو چې د هغې کې عبادت کړي، د الله رب العزت ذکر و اذکار کړي، د قرآن عظیم الشان تلاوت کړي، نوافل کړي، تهجد کړي یا مونځ کړي، او هر یو څه چې په خپل خپل وخت کې ادا کړي وي، د نیکۍ کارونه ډېر کړي، دکه خلقو ته به الله رب العزت د هغې نعمتونه ورکوي. دغه خلقو د لومړنۍ عشرې نه فایده واخیستله، او کومو خلقو چې په هغې کې عبادت نه یې کړي، له لعب کې تېره کړي، نو هغه خلک په وروستو په هغې باندې خفه او په خسران او تاوان کې به وي. اوس دویمه عشره روانه ده چې انتهایی بابرکته عشره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منځنۍ عشرې ته د مغفرت عشره ویلې ده. دې نه دا معلومیږي چې دا د انسان د بخشش او د انسان د ګناهونو د بخشش هغه عشره ده. دې کې دا عشره د دریو شیزونو عشره ده. لومبې دا د مغفرت عشره ده چې په دې کې د انسان الله تعالی د مسلمان بخشش وکړي. دویم دا د جهنم نه د برات عشره ده، د جهنم نه د نجات عشره ده. او دریم نمبر باندې دا د لیلة القدر د تیارې عشره ده. اوس په دې عشره کې ما او تاسو څو کارونه کول پکار دي؟ نو په دې عشره کې مونږ او تاسو لا شپږ کارونه کم از کم کول پکار دي. په هغې کې اول نمبر کار هغه شپږ کارونه کول پکار دي. په هغې کې اول نمبر کار استغفار دی، چې ما او تا په دې کې استغفار بار بار وایو، او د هغې ترتیب به دی چې ما او تا دا وایو: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي. د دې معنی به دا جوړېږي: استغفر الله، زه طلب د بخشش کوم د الله رب العزت نه. نو اول نمبر کار په دې کې استغفار بار بار ویل پکار دی، او د هغې الفاظ دا دي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مطلب د دې دا چې یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي. دې لفظي معنی نه دی مطلب شو. دویم نمبر کار په دې کې هغه مونځ پابندي په دې کې پکار ده. دویم کار په دې عشره کې هغه ده چې په دې کې د مونځ پابندي پکار ده، د نوافلو پابندي پکار ده، د اشراق او د اوابین او دغه رنګې د چاش د مونځ پابندي پکار ده. که یو انسان هېڅ هم نشي کولی، د شپې عبادت نشي کولی، کم از کم دې د ماسپښتن مونځ او د سحر مونځ جمع سره وکړي، ټوله شپه به الله تعالی د دغه انسان دا په عبادت کې حساب کړي. دریم کار په دې عشره کې هغه دا چې ما او تا په دې کې صدقات او خیراتونه وکړو.
او په دې کې څومره زمونږ نه کیدی شي چې خلکو سره تعاون وکړو، صدقې فطر په خپل ټیم باندې ورکړو، او د دې نه علاوه خلکو سره تعاون وکړو، صدقات او خیراتونه ورکړو. دریم کار په دې عشره کې هغه د صدقاتو په کار دی چې ما ورته په دې کې صدقې وکړو، مالی تعاون د خلکو سره وکړو، خلکو ته د افطارۍ انتظامات وکړو. او پنځم نمبر کار په دې کې ذکر او اذکار ډیر پکار دی. پنځم نمبر کار په دې کې ذکر او اذکار ډیر پکار دی. هر ټیم کې د الله تعالی ذکر پکار دی. کوم او تا ناس یو، کوم او تا ولاړ یو، کوم او تا روان یو، چې هر ټیم زما او ستا په ژبه باندې الله الله وي، الله الله وي، سبحان الله ویل ډیر پکار دی، الحمدلله ویل پکار دی، الله اکبر ویل پکار دی. کوم او تا پاسو کو درېږو ولاړ یو کو روان یو، هر ټیم د الله تعالی ذکر پکار دی. پنځم نمبر کار په دې عشره کې هغه دعا او استغفار، دعا او اذکار ډیر زیات پکار دی. پنځم نمبر کار په دې کې دعا او اذکار ډیر پکار دی چې ما او تا د الله تعالی نه دعا غواړو، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دا دعا بار بار ویل پکار دی، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ذکر او اذکار پکې ډیر زیات پکار دی. الله اکبر وایا، سبحان الله وایا، الحمدلله وایا، صرف الله الله وایا. دا هغه اذکار په دې کې تو کولی شي کوم اذکار چې تا ته آسان وي هغه اذکار پکې وکړه. که ته سبحان الله وې، که الحمدلله وې، که الله اکبر وې، او که الحمدلله وې، کوم د قرآن عظیم الشان آیات وې یا سورۃ فاتحه وې یا بل وې، هر یو ذکر په دې کې تو کولی شي. نو پنځم نمبر خبره په دې کې، پنځم نمبر خبره دعا او استغفار، دعا او اذکار بار بار ویل پکار دی. دعاګانو کې دا دعا ویل پکار دی، اللهم انک اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. او ذکر او اذکار کې الله ویل پکار دی، بار بار سبحان الله ویل پکار دی، الله اکبر ویل پکار دی. او دین علاوه چې څومره اذکار تاسو له خلکو درکړي هغه اذکار ویل پکار دی. او شپږم نمبر کار په دې کې هغه شپږم نمبر کار په دې میاشت کې د اخلاق او د کردار صحیح کول دی چې ما ورته خپل اخلاق صحیح کو، خپل کردار صحیح کو، زمونږ ګاونډي زمونږ نه تنګ نشي، په دې کې زمونږ کردار برابر شي. یوه میاشت یو انسان خپل اخلاق برابر کی، خپل کردار برابر کی، انشاءالله العزیز دا به د معاشره باندې خاص سره غورځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.